Assalamualaikum students. زمونږ نننی ټاپک میټرکس دی. Definition د میټرکس ما لیکلی دی. A matrix is a rectangular arrangement of real numbers enclosing in square brackets. Definition د زده کولو دپاره به سمپل مونږ یو اگزامپل واخلو. دا سمبل به مونږ په میتھمیټکس کې ډېر زیات لیدلی دی. دې ته مونږ وایو سکویر بریکټس. د سکویر بریکټس نه علاوه دې ته مونږ بریسز هم وایو. په دې بریسز کې دننه زه ریل نمبر لیکم او هغې له یو ارینجمنټ ورکوم. سپوز ریل نمبر ما واغستل 3 4 5 7 13 19 دا ریل نمبر ما واغستل. شپږ ریل نمبرز دي. دې ریل نمبرز له ما ارینجمنټ ورکو په هاریزنټل او په ورټیکل لاین کې. نو چې کله موږ ریل نمبرز له ارینجمنټ ورکو، ریل نمبرز له یو ترتیب ورکو په هاریزنټل او ورټیکل لاینز کې او په دې سکویر بریکټس کې بند کو، دا نمبرز دې ارینجمنټ ته موږ وایو چې دا زموږ سره یو میټرکس دی. نو په دې ډیفینیشن کې هم دا خبره کیږي. A matrix is a rectangular arrangement of real numbers. میټرکس بیسیکلی زموږ سره د ریل نمبرز یو ارینجمنټ دی انکلوزینګ ان سکویر بریکټس چې هغه ارینجمنټ موږ بند کړي، موږ انکلوز کړي په څه کې؟ په سکویر بریکټ کې. نو په دې میټرکس کې دا کم نمبرز چې دي په دې د دې ارینجمنټ موږ په هاریزنټل او ورټیکل لاینز کې کړی دی. د هاریزنټل لاینز ته موږ وایو رو ورته وایو. دې ته موږ وایو رو. نو په دې میټرکس کې زموږ سره دوه روګانې دي. یو رو زموږ سره دا ده او یو رو زموږ سره سیکنډ دا ده. دغه شانتې په میټرکس کې دی دا کوم ورټیکل کالم، دا ورټیکل لاین چې دی، دې ورټیکل لاین ته په میټرکس کې یو سپیشل نوم وایي او هغه نوم زموږ سره دی کالم. نو په دې میټرکس کې زموږ سره درې کالمونه دي. یو کالم 3 7 دی، بل 14 4 13 دی او بل 5 19 دی. نو په دې میټرکس کې زموږ سره دوه روګانې دي او درې پکې کالمونه دي. اوس څنګه چې مونږ هر یو څیز له یو ریپرزنټیشن ورکو، دغه شانتې میټرکس هم مونږ ریپرزنټ کوو په کیپیټل الفابیټ باندې. څومره کیپیټل الفابیټ چې دا ټول استعمالیږي د میټرکس د ریپرزنټیشن لپاره. لکه فار ایگزامپل دې میټرکس ته ما ووایي A، زد ورته ووایي، B ورته ووایي، C ورته ووایي، څه ورته ووایي. نو A B C اپ ټو زد دا ټول کیپیټل الفابیټ یوز کیږي د میټرکس د ریپرزنټیشن لپاره. په دې پسې نیکسټ ټاپک زموږ سره دی آرډر اف ا میټرکس. نو آرډر اف ا میټرکس نه زموږ څه مطلب دی؟ د آرډر سپوز A زما سره یو میټرکس دی. A میټرکس از ایکول ټو 1 2 3 4. آرډر اف میټرکس موږ په یو سپیشل اکویشن یا ایکسپریشن باندې ریپرزنټ کوو او هغه اکویشن زموږ سره داسې لیکلی کېږي A is equal to M cross N. دا زموږ سره ریډ کېږي M cross N یا M by N. what is M and N؟ M بیسیکلی زموږ سره ریپرزنټ کوي نمبر آف روز چې په دې میټرکس کې زموږ سره نمبر آف روز څومره دي، او N زموږ سره ریپرزنټیشن دی د نمبر آف کالم لپاره. M زموږ سره ریپرزنټیشن دی نمبر آف روز. سیمیلرلی N زموږ سره ریپرزنټیشن دی د نمبر آف کالم لپاره. نو له پاسه A میټرکس څخه موږ وګورو په هغې کې زموږ سره دوه روګانې دي، سیمیلرلی دوه پکې زموږ سره کالمونه دي. نو د دې میټرکس آرډر زموږ سره راغی 2 by 2. خو له دې هرګز دا مطلب نه دی چې موږ 2 او 2 له ملټیپلای ورکړو او 4 ریزلټ ترې راولو، نه، بلکې دا موږ ته صرف دا شو کوي چې په میټرکس کې نمبر آف روز څومره دي او نمبر آف کالم څومره دي. یاد ساتئ نمبر آف روز به اول لیکو او نمبر آف کالم به پسې بیا وروسته لیکو. نو په میټرکس کې زموږ سره نمبر آف روز 2 دي او نمبر آف کالم هم 2 دي. د دې وجې نه د دې میټرکس زموږ سره آرډر 2 by 2 شو. دې آرډر ته دویم نوم ډایمنشن هم وایي. نو که فرض که ډایمنشن آف میټرکس یا آرډر آف میټرکس راشي نو د دې دواړو خبرو یو مطلب. نیکسټ ټاپک په دې پسې راځي زموږ سره ایکولیټي آف ټو میټریسز. چې دوه میټریسز به زموږ سره کله ایکول وي، یا دوه میټرکس ته به موږ کله ایکول وایو یا به دوه میټریسز ته کله ان ایکول وایو. نو که فرض که یو دوه میټریسز موږ له راکړي او موږ ته وایي چې دا وګورئ چې دا ایکول دي او که نه دي، نو موږ به دوه کنډیشن په هغې میټریسز کې چیک کوو. که فرض که په هغې میټریسز کې دا دوه کنډیشن هغې میټریسز دا دوه کنډیشن سټیسفای کول، نو موږ به وایو چې دا میټریسز زموږ سره ایکول دي. او که فرض که میټریسز زموږ سره هغه دوه کنډیشن نه سټیسفای کول، نو موږ به وایو چې دا میټریسز ایکول نه دي. میټریسز دوه هم کیدی شي، درې هم کیدی شي، او په دې طریقه چې څومره میټریسز زموږ سره وي. په هغې کې اولنۍ کنډیشن زموږ سره دی ګیون
matrices have the same order. د order خبره اوس مونږ وکړه چې order څه ته وایي یا dimension هم ورته مونږ ویلی شو. second condition زمونږ سره دی both the matrices have same corresponding elements. ښه equality of two matrices کې زمونږ سره دا second condition دی both matrices have same corresponding element. اول دا پیژندل غواړي چې corresponding element څه ته وایي. د هغې لپاره سپوز زه یو میټرکس اخلم. دا ما یو میټرکس واغوستو A میټرکس. په دې کې اولنی الیمنټ ما لیکلی دی A11. په دې سبسکرپټ کې ما لیکلی دی 11. سیکنډ الیمنټ ما لیکلی A12. تھرډ A13. بیا سیکنډ دا فورث الیمنټ A21 A22 A23. په دې طریقه باندې ما الیمنټس لیکلي. دا الیمنټ د دې نه سیوا هم راتلی شي. اوس د دې الیمنټ سره دا وړوکی په دې سبسکرپټ کې چې دا کم نمبرز لیکلی شي دا نمبرز موږ ته څه شی ریپرزنټ کوي. په دې باندې ځان پوه کول غواړم. د دې لپاره د اولنی الیمنټ ما راواغوستو A11. نو په دې کې په دې سبسکرپټ کې چې دا کم نمبر دی په دې کې د لیفټ سایډ دا کم ډیجټ چې دی دا موږ ته ریپرزنټیشن کوي نمبر آف رو چې دا الیمنټ په 100م رو کې پروت دی. دلته کې نمبر لیکلی شوی دی 1 مطلب دا الیمنټ په اولنی رو کې پروت دی. دغه شانتې د دې نمبر د رائټ سایډ ته کم ډیجټ چې لیکلی شوی دا ډیجټ ریپرزنټیشن کوي د نمبر آف کالم دپاره چې دا نمبر په 100م کالم کې پروت دی. نو دلته کې زموږ سره نمبر لیکلی شوی 1 مطلب دا نمبر په فرست رو او فرست کالم کې پروت دی. دغه شان A12 الیمنټ زموږ سره ریپرزنټیشن د هغه الیمنټ کوي چې هغه په اولنی رو کې او په دویم کالم کې پروت دي. A13 هر هغه الیمنټ دی چې په فرست رو کې او په تھرډ کالم کې پروت دي. A21 هغه الیمنټ چې په سیکنډ رو او فرست کالم کې پروت دي. دغه شان A22 هر هغه الیمنټ دی چې په سیکنډ کالم کې په سیکنډ رو او په سیکنډ کالم کې پروت دي. نو اوس فار ایگزامپل زما سره دوه میټریسز دي. A میټرکس ما واغوستو فار ایگزامپل 2 4 6 and 9. B بل یو میټرکس ما واغوستو او په هغې کې الیمنټ ما ولیکل 4 divided by 2 2 plus 2 3 plus 3 and 6 plus 3 فار ایگزامپل دا الیمنټ دی. اوس په A کم میټرکس چې دی د دې A11 الیمنټ زموږ سره دی 2. A11 چې په فرست رو او فرست کالم کې کم الیمنټ دی هغه زموږ سره 2 دی. سیمیلرلی په B میټرکس کې په فرست رو او فرست کالم کې دا الیمنټ پروت دی 4 divided by 2. 4 divided by 2 چې مونږ کله سمپلیفای کړو د نه هم ریزلټ راځي 2. نو د A11 الیمنټ د دواړو میټرکسونو سیم دی. دلته هم 2 شو دلته هم 2 دی. سیمیلرلی په دې کې A12 الیمنټ په فرست رو او سیکنډ کالم چې کم الیمنټ پروت دی هغه 4 دی. په B میټرکس کې چې په فرست رو او سیکنډ کالم کم الیمنټ پروت دی 2 plus 2 هغه هم موږ د ریزلټ 4 راکوي. دغه شان دلته کې چې په سیکنډ رو او فرست کالم کې کم الیمنټ دی 6 دی. دلته په سیکنډ رو فرست کالم کې الیمنټ 6. په فرست میټرکس کې په سیکنډ رو سیکنډ کالم کې الیمنټ 9 او دلته هم الیمنټ زموږ سره 9 دی. مطلب دا دی چې دلته چې کم A11 الیمنټ په اولنی میټرکس کې هغه برابر دی د A11 الیمنټ اف سیکنډ میټرکس which is B. دغه شانتې په فرست میټرکس کې چې کم A12 الیمنټ دی هغه ایکول دی د سیکنډ میټرکس د A12 الیمنټ. سیمیلرلی A22 is equal to the second matrices A21 ته او A22 الیمنټ ته. دې ته موږ کرسپانډینګ الیمنټ وایو. نو په کپرس کا equality of two matrices یا more than two matrices موږ چیک کوو نو په هغې کې به دا دواړه کنډیشن موږ چیک کوو چې دواړو میټرکسونو آرډر سیم دی که نه دی. مطلب په دواړو میټریسز کې نمبر آف روز او کالم ایکول دي او که نه دي. د دواړو آرډر ډایمنشن سیم دی که نه دی. او دویم کنډیشن به دا چیک کوو چې په د دواړو میټرکسونو کرسپانډینګ الیمنټ سیم دي که نه دي. د دې لپاره زه یو سمپل اگزامپل اخلم. هغه سمپل اگزامپل به موږ چیک کوو چې په هغې کې ګیون میټریسز ایکول دي او که نه دي. که فرض که په دواړو کنډیشن کې یو کنډیشن هم نه سیټسفای کېدو نو موږ وایو چې میټریسز ایکول نه دي. نو اگزامپل زه لیکم. اگزامپل ما لیکلی دی په هغې کې A میټرکس زموږ سره دی 1 2 4 6. B میټرکس زموږ سره دی 1 4 divided by 2 3 plus 1 and 12 divided by 2. اوس دواړه کنډیشن په دې کې چیک کول غواړي. اولنی کنډیشن سره د آرډر خبره ده چې د دواړو آرډر سیم دی که نه دی. د دې آرډر کلیرلی د دې څه آرډر دی؟ دوه روګانې دي دوه پکې کالمونه دي.
نمبر اف روز او نمبر اف کالم، نو د دې آرډر زموږ سره راغی 2/2. سیمیلرلی کم بی میټرکس چې دی په هغې کې هم دوه روګانې دي، دوه پکې کالمونه دي، نو آرډر د دې هم زموږ سره راغی 2/2. نو کم A او B میټریسز چې ول د هغو دواړو آرډر سیم دی، مطلب فرست کنډیشن د میټریسز دواړه سیټسفای کوي. We will move our attention toward the second condition چې د دواړه میټریسز سیکنډ کنډیشن سیټسفای کوي او که نه سیټسفای کوي. نو د هغې لپاره به مونږ کرسپانډینګ الیمنټ چیک کوو چې د فرست میټریکس A11 الیمنټ د سیکنډ میټریکس د A11 الیمنټ برابر دی که نه دی. سیمیلرلی د دې میټریکس A12 الیمنټ او د دې میټریکس A12 الیمنټ برابر دی او که نه دی، او څومره الیمنټ چې دی ټول به چیک کوو. نو دلته A11 الیمنټ 1 دی، په سیکنډ میټریکس کې A11 الیمنټ هم 1 دی، سیم دی، ایکول دی. دلته په فرست میټریکس کې A12 الیمنټ 2 دی، دلته کې هم سمپلیفیکیشن ریزلټ 2 ورکوي. دلته A21 الیمنټ 4 دی، په سیکنډ میټریکس کې A21 الیمنټ هم 4 دی، په فرست میټریکس کې A22 الیمنټ 6 دی او په سیکنډ میټریکس کې A22 الیمنټ هم زموږ سره بای سمپلیفیکیشن 6 راځي. نو سیکنډ کنډیشن هم دا دواړه میټریسز سیټسفای کوي، د دې وجې نه A او B میټریسز دا دواړه څه دي، ایکول دي او میتھمیټیکلی دا مونږه په دې سیمبل باندې ریپرزینټ کوو. اوس په دې پسې نیکسټ ټاپک زموږ سره ټایپ اف میټریسز دي. اوس دا ټاپک زموږ سره د ایکسرسایز نه آوټ سایډ ته دی، خو په ایکسرسایز کې کوېسچن نمبر 1 په دې ټاپک سره ریلیټډ دی، د دې وجې نه دا ټاپک به زه نن ډسکس کوم. ټایپ اف میټریسز، په هغې کې زموږ سره اولنی ټایپ اف میټریکس دی رو میټریکس. نو رو میټریکس زموږ سره هر هغه میټریکس، یاد ساتئ، هر هغه میټریکس چې په هغې کې سینګل رو وي، کالمونو سره به زموږ سره کار نه وي، کالمونه مور دین 1 هم کیدای شي، خو هر هغه میټریکس چې په هغې کې نمبر اف روز سینګل وي، یوه رو وي پکې، نو داسې قسمه میټریکس ته به مونږ ووایو چې دا زموږ سره رو میټریکس دی. لکه فار ایگزامپل A میټریکس ما واغوستو او په دې کې ما الیمنټ ولیکل 1 2 3. دې میټریکس ته وګورئ، رو مونږ هاریزنټل لاین ته وایو، یو هاریزنټل لاین دی پکې، کالمونه پکې 3 دي، مور دین 1 کالمونه ډزنټ میټر. مونږ به روګانې چیک کوو، روګانې په دې کې سینګل رو دی، د دې وجې نه دا کم A میټریکس چې دی د زما سره رو میټریکس دی. سیکنډ اگزامپل زموږ سره سپوز B زما سره یو میټریکس دی، په هغې کې سینګل الیمنټ A، نمبر آف الیمنټ په دې کې سینګل یو الیمنټ دی پکې، خو زموږ کار د رو سره دی چې په دې کې روګانې څو دي. نو هاریزنټل لاین په دې کې یو دی، بل هاریزنټل لاین پکې نشته، مطلب سینګل رو دی په دې میټریکس کې، کالم پکې هم سینګل دی، خو زموږ د رو سره کار دی. نو دا B میټریکس هم زموږ سره اوس رو میټریکس راغی. سیکنډ ټایپ اف میټریکس زموږ سره دی کالم میټریکس. اوس دی هم د نوم نه ریپرزینټ کیږي چې د دې څه مطلب دی. نو کالم میټریکس زموږ سره هر هغه میټریکس چې په هغې کې سینګل کالم وي، یا پکې ون کالم پکې، یو کالم پکې، نو داسې قسمه میټریکس ته به مونږ ووایو چې دی زموږ سره کالم میټریکس دی. فار ایگزامپل Z زما سره یو میټریکس دی، په هغې کې الیمنټ ما ولیکل 1 2. دې میټریکس ته اوس وګورئ، په دې کې نمبر آف روز 2 دي، خو نمبر آف کالم سره زموږ کار دی سینګل یو کالم دی پکې، نو د دې وجې نه دا کم Z میټریکس چې دی دا زموږ سره کالم میټریکس دی. او سیمیلرلی که موږ دې B میټریکس ته وګورو، نو په دې کې زموږ سره سینګل کالم دی، د دې وجې نه دا B میټریکس چې دی دا زموږ سره کالم میټریکس هم دی. نو د دې نه زموږ سره یو خبر را ظاهریږي، که فرض که Z زما سره یو میټریکس راغی او په هغې کې زما سره سینګل الیمنټ، او مطلب که په یو میټریکس کې زما سره سینګل الیمنټ راتلو، نو دا میټریکس به زموږ سره رو میټریکس هم وي او دی به زموږ سره کالم میټریکس هم وي. تھرډ ټایپ اف میټریکس زموږ سره دی سکویر میټریکس. نو سکویر میټریکس ډېر زیات اسان دی. سکویر میټریکس به مونږ کوم میټریکس ته وایو؟ هر هغه میټریکس چې په هغې کې نمبر آف روز او نمبر آف کالم دا دواړه پکې ایکول وي، نو داسې قسمه میټریکس ته به مونږ ووایو چې دا زموږ سره سکویر میټریکس دی. لکه فار ایگزامپل P زما سره یو میټریکس دی، په هغې کې الیمنټ A B C D. اوس د دې میټریکس ډایمنشن یا آرډر ولیکئ، نو په دې کې دوه روګانې دي، کالمونه پکې څو دي؟ کالمونه پکې هم 2 دي، مطلب نمبر آف روز او نمبر آف کالمز دا دواړه پکې ایکول دي، سیم دي، د دې وجې نه دا P میټریکس چې دی زموږ سره اوس سکویر میټریکس دی. نیکسټ څلورم ټایپ اف میټریکس زموږ سره راځي ریکټینګولر میټریکس. نو ریکټینګولر میټریکس اوس د نوم نه ظاهریږي، څنګه چې سکویر میټریکس مونږ ووایو چې هر هغه میټریکس چې په هغې کې نمبر آف روز او نمبر آف کالم پکې ایکول وي،
نو هغه میټرکس به زموږ سره سکویر میټرکس وي. دغه شان هر هغه میټرکس چې په هغې کې نمبر آف روز او نمبر آف کالم دا دواړه ایکول نه وي، ډیفرنټ وي، نو داسې قسمه میټرکس ته به موږ ووایو چې دا زموږ سره ریکټنګولر میټرکس دی. لکه فار ایگزامپل زما سره بي یو میټرکس دی او په هغې کې ایلیمنټ ما ولیکل 1 2 3 4 9 18 دا ایلیمنٹ پکې ما ولیکل. اوس د دې میټرکس آرډر یا ډایمنشن زموږ سره نو نمبر آف روز پکې 2 دي او نمبر آف کالم 1 2 3 نمبر آف کالم پکې 3 دي. نو 2 is not equal to 3 مطلب نمبر آف روز او نمبر آف کالم ډیفرنٹ ان ایکول دي. د دې وجې نه دا بي میټرکس زموږ سره ریکټنګولر میټرکس دی. نو سکویر میټرکس او ریکټنګولر میټرکس سکویر میټرکس زموږ سره دا دي 1 by 1 میټرکس سکویر دی، 2 by 2 سکویر، 3 by 3 سکویر، 4 by 4 5 by 5 6 by 6 and so on. په دې طریقه چې څومره میټرسز زموږ سره راځي دا ټول زموږ سره سکویر میټرسز دي. نیکسٹ ټایپ اف میټرکس زموږ سره دی زیرو میټرکس یا د زیرو میټرکس نه علاوه دې ته مونږه دویم نوم وایو نل میټرکس. زیرو میټرکس یا نل میټرکس یا ساتئ زیرو یا نل میټرکس دپاره یو سپیشل ریپرزنټیشن دی او هغه ریپرزنټیشن زموږ سره کیپیټل الفابیټ او دی چې نل میټرکس او یا زیرو میټرکس دا مونږ په او باندې ریپرزنټ کوو. مونږ وایو هر هغه میټرکس چې په د هغې ټوټل انټریز یا ټوټل الیمنټ زیرو وي نو داسې قسمه میټرکس ته به مونږ وایو چې دا زموږ سره زیرو میټرکس دی. اوس دا میټرکس زموږ سره زیرو میټرکس دی یا نل میټرکس دی او د دې آرډر 2 by 2 دی. اوس ډیپینډ اپان آرډر چې آرډر د میټرکس سره که فرض که زموږ سره 1 by 1 آرډر والا میټرکس راغی او نل میټرکس نو هغه به مونږ داسې لیکو په زیرو به په او به ریپرزنټ کوو او یو الیمنټ به پکې لیکو نو دا زموږ سره ډایمنشن د دې 1 by 1 راغی. اوس که 3 by 3 ډایمنشن والا راغی نو درې روګانې درې کالمونه پکې ولیکئ او ټول الیمنټ زموږ سره به څه وي د هغې زیرو وي. نو دا داسې قسمه میټرکس زموږ سره نل میټرکس وي. په دې پسې نیکسټ زموږ سره راځي ډایګنل میټرکس. او ډایګنل میټرکس په مونږه کم میټرکس ته وایو. مو ولیکو a square matrix in which all elements are zero. هر هغه سکویر میټرکس چې په هغې کې ټوټل الیمنټ زیرو وي. خو دلته مو سره یوه خبره بله کړي except diagonal elements. خو د ډایګنل الیمنټ نه علاوه چې د ډایګنل الیمنټ نه علاوه په یو میټرکس کې ټول الیمنټ زیرو راشي نو داسې قسمه میټرکس ته به زه وایم چې دا زما سره ډایګنل میټرکس دی. لکه فار ایگزامپل دا A میټرکس ما واخیستو په دې کې الیمنټ زموږ سره دی 2 0 0 4 دا یو میټرکس ما واخیستو. ډایګنل میټرکس دا زموږ سره اوس د ډایګنل میټرکس یو ټایپ دی. دا زموږ سره ډایګنل میټرکس دی. A میټرکس ما واخیستو په هغې کې الیمنټ 2 0 0 4. اوس ډایګنل الیمنټ پیژندل غواړي چې ډایګنل الیمنټ څه ته وایي. دا ما یو الیمنټ ولیکو AIJ. اوس دا آی موږ ته ریپرزنټیشن کوي د نمبر آف روز چې الیمنټ په سویم رو کې پروت دی. جے ریپرزنټیشن کوي نمبر آف کالم چې الیمنټ په سویم کالم کې پروت دی. نو ډایګنل الیمنټ موږ هر هغه الیمنټ ته وایو هر هغه AIJ الیمنټ چې آی او جے پکې ایکول وي. مطلب دا شو A11 الیمنټ ته وګورئ په دې کې آی او جے دواړه سیم دي که نه دي 1 1 راغلی. A22 الیمنټ ته وګورئ آی او جے پکې دواړه سیم دي که نه دي 2 2 راغلي. A33 الیمنټ ته وګورئ آی او جے دواړه سیم دي که نه دي نو دوی A11 A22 A33 A44 A55 دې ټول الیمنټ ته مونږ ډایګنل الیمنټ وایو. دا A11 الیمنټ دی دا A22 دی دا ډایګنل الیمنټ دی. نو مونږ وایو هر هغه میټرکس چې په ډایګنل باندې نان زیرو الیمنټ پراته وي نو دا نان زیرو الیمنټ دی که نه او د ډایګنل نه علاوه پکې نو ټول الیمنټ زیرو وي نو داسې قسمه میټرکس ته به مونږ وایو چې دا ډایګنل میټرکس دی. نو دا A میټرکس به زموږ سره کم میټرکس دی ډایګنل میټرکس دی. سیکنډ اگزامپل به مونږ واخلو سپوز بي زما سره یو میټرکس دی په دې کې الیمنټ ما واخیستل 1 0 0 0 4 0 0 0 9. اوس A11 الیمنټ دا دی A22 الیمنټ دا دی A33 الیمنټ دا دی. مونږ وایو دې الیمنټ ته به مونږ ډایګنل وایو. A44 A55 دا ټول الیمنټ زموږ سره ډایګنل دي. نو په ډایګنل باندې نان زیرو الیمنټ پراته دي. د ډایګنل نه علاوه چې څومره الیمنټ راغلي ټول زیروز دي نو دا میټرکس هم زموږ سره کم میټرکس دی ډایګنل میټرکس دی. نو انشاءالله ډایګنل میټرکس به تاسو به پیژندلی چې ډایګنل میټرکس زموږ سره کم میټرکس دی. هر هغه میټرکس چې په هغې کې په ډایګنل باندې الیمنټ نان زیرو پراته وي د ډایګنل نه علاوه نو ټول الیمنټ زیرو وي نو داسې قسمه میټرکس به زموږ سره وي ډایګنل میټرکس.
نیکسټ ټایپ اف میټرکس زموږ سره راځي هغې ته وایي سکیلر میټرکس. اوس په دې پسې چې دا کوم دوه ټایپ اف میټریسز راځي، یو زما سره سکیلر میټرکس دی او بل زموږ سره آیډنټیټي میټرکس دی. دا دواړه بیسیکلی زموږ سره ټایپ اف ډایګنل میټرکس دی. خو ډایګنل چونکې ځان له ټایپ اف میټرکس دی، د دې وجې نه دا هم زموږ سره په ټایپ اف میټریسز کې شمارلی کېږي. نو سکیلر میټرکس مونږ کوم میټرکس ته وایو؟ یاد ساتئ، هر هغه میټرکس چې د هغې په مین ډایګنل باندې الیمنټ نان زیرو پراته وي، د نان زیرو سره سره به هغه الیمنټ سیم وي. لکه فار ایگزامپل A میټرکس دی زما سره، په دې کې ما الیمنټ واخیستل 2002. اوس دې میټرکس ته وګورئ، د سکیلر میټرکس لپاره به دا ضروري چې اول به دی ډایګنل وي. نو کلیرلی دا A میټرکس ډایګنل میټرکس دی، ځکه چې په ډایګنل باندې نان زیرو الیمنټ پراته دي، د ډایګنل نه علاوه نور ټول الیمنټ سری زیرو دي. اوس دی به د ډایګنل الیمنټ پر دا یو کنډیشن سټیسفای کوي. هغه کنډیشن دا دی چې د دې د ډایګنل الیمنټ په سیم وي خو ادر دین 1 به وي. دا الیمنٹ په سیم وي خو 1 به نه وي، دا الیمنٹ په ادر دین 1 وي. نو که فرض که دا کنډیشن یو میټرکس سټیسفای کوو چې د هغې په مین ډایګنل باندې د 1 نه علاوه نور الیمنٹ پراته ول او هغه نور الیمنٹ سیم ول 2 2 3 3 4 4 5 5 په دې طریقه باندې، نو داسې قسمه میټرکس ته به موږ وایو چې دا زموږ سره سکیلر میټرکس دی. او نیکسټ میټرکس زموږ سره راځي آیډنټیټي میټرکس. نو آیډنټیټي میټرکس موږ هر هغه میټرکس ته وایو چې د هغې په مین ډایګنل باندې الیمنټ پروت دي او هغه الیمنټ زموږ سره څه 1 وي او د مین ډایګنل نه علاوه نور ټول الیمنټ پکې زیرو وي. نو داسې قسمه میټرکس ته به موږ وایو چې دا زموږ سره دی آیډنټیټي میټرکس. لکه دا میټرکس ما ولیکو B، د دې په مین ډایګنل باندې الیمنټ پروت دی 1، د مین ډایګنل نه علاوه نور ټول الیمنټ زیرو دي. د دې وجې نه دا میټرکس زموږ سره دی آیډنټیټي میټرکس. یاد ساتئ، څنګه چې مونږ نل میټرکس په او باندې ریپرزینټ کوو، دغه شانتې آیډنټیټي میټرکس مونږ ریپرزینټ کوو په آی باندې. نو دا زموږ سره و ټایپ اف میټریسز. په هغې کې اولنی رو میټرکس، مونږ یې هر هغه میټرکس چې په هغې کې سنګل رو وي مونږ ورته وایو چې دا رو میټرکس دی. بیا هر هغه میټرکس چې په هغې کې سنګل کالم میټرکس دی. بیا هر هغه میټرکس چې نمبر اف روز او نمبر اف کالم پکې ایکول وي سکویر میټرکس. هر هغه میټرکس چې نمبر اف روز او نمبر اف کالم پکې ډیفرنٹ وي ریکټنګولر میټرکس. هر هغه میټرکس چې د هغې ټول الیمنټس ټول انټریز زیرو وي نل میټرکس په ورته وایم. او هر هغه میټرکس چې د هغې په ډایګنل باندې نان زیرو الیمنټ پراته وي، د ډایګنل نه علاوه نور ټول الیمنټ زیرو وي، دا به ډایګنل میټرکس وي. نیکسټ هر هغه میټرکس چې د هغې په ډایګنل باندې سیم الیمنټ ادر دین 1 پروت وي، نور الیمنټ زیرو وي، داسې قسمه میټرکس په سکیلر وي. او بل میټرکس چې په مین ډایګنل باندې الیمنټ 1 پروت وي او د مین ډایګنل نه علاوه نور ټول الیمنټ زیرو وي، داسې قسمه میټرکس په زموږ سره وي آیډنټیټي میټرکس. اوس ایکسرسایز 1.1 کې زموږ نه څه غواړي هغې ته وګورئ. اولنی کوېسچن، which of the following are square and which are rectangular matrices. نو دا په تیوري کې کلیر شوی دی کم میټریسز سکویر دي او کم میټریسز ریکټنګولر دي. نو چیک کوئ، که فرض که نمبر اف روز او نمبر اف کالم پکې ایکول ول سکویر، که نمبر اف روز او نمبر اف کالم پکې ډیفرنٹ ول ریکټنګولر. نو اولنی 2x2 میټریس دی سکویر دی، دی زموږ سره 2x3 میټریکس دی ریکټنګولر، 3x3 سکویر، 1x1 سکویر، 1x2 ریکټنګولر، 2x1 ریکټنګولر. Question number 2. List the order of the following matrices. د دې لاندې میټرکسونو آرډر ولیکئ چې میټرکس د دې آرډر سره. نو په دې کې نمبر اف روز 2 دي، نمبر اف کالم 3 دي، نو 2x3 آرډر شو. د دې 1x1 آرډر، د دې 2x3، د دې میټرکس 3x2 3 روګانې 2 کالمونه دي پکې. په دې کې 1 یو رو ده 2 کالمونه دي، نو 1x2 د دې آرډر دی. د دې میټرکس زموږ سره آرډر 3x3 دی. نیکسټ کوېسچن، A میټرکس یې دا راکړی we give the following element A12 element په کم یو دی A12 چې په فرست رو او سیکنډ کالم کې پروت نو دا فرست رو ده، سیکنډ کالم دا دی، نو فرست رو په زموږ سره دا فرست رو ده او دا سیکنډ کالم دی، نو element 2 مطلب A12 element بیسیکلی زموږ سره دا 2 دی. هغه شانتې A23 element زموږ سره دی 0، A32 element زموږ سره 1، A43 element زموږ سره دی 6، A13 element -4، A33 element زموږ سره دی 5. Question number 4. Which of the following matrices are equal? په دې کې کم matrices equal دي؟ نو فرست او د equality of matrices لپاره هغه دوه کنډیشن چې د دوانو به آرډر سیم وي او corresponding element به سیم وي. نو A او D میټرکس ته وګورئ، دا دوانه
آرډر د دواړو 2/2 دی، دا هم 2/2 میټرکس دی او دا هم 2/2 میټرکس دی. نو دا دواړه میټرکسز اولنۍ کنډیشن سټیسفای کوي. نیکسټ کنډیشن کرسپانډینګ الیمنټ سیم دي که نه دي؟ A11 element 2 A11 2 A12 element 5 A12 5 A21 element 1 دی دلته هم 1 دی A22 element دلته 3 دی دلته هم 3 دی. مطلب A میټرکس او D دا دواړه ایکول دي. سیملرلی B او C ایکول دي. Question number 5. A matrix is درکړی B درکړی. For what value of U, V and W are A and B equal? د U, V او W څه values واخلم چې دا matrices A او B equal راشي. نو matrices زموږ سره هر کله matrices زموږ سره equal راتلی شي چې په هغې کې زموږ سره order سیم راشي او د order سره سره corresponding element سیم راشي. نو corresponding U ته corresponding element 5 دی. د دې وجې نه د U value به موږ 5 اخلو. د V ته کرسپانډینګ الیمنٹ په فرست میټرکس کې -3 دی. نو د V ویلیو زموږ سره راځي -3 او W ته کرسپانډینګ الیمنٹ 0 دی. نو د W ویلیو 0 راځي. نو که فرض کړه د U ویلیو موږ 5 واخلو، د V ویلیو -3 واخلو او د W ویلیو 0 واخلو، نو دا A او B میټرکس په دواړه ایکول شي. دا کوېسچن یې درکړی دی. دا میټرکس او دا میټرکس یې لیکلي وای دا ایکول دي. فایند د ویلیو اف A B C X Y Z. وکه دا میټرسز ایکول دي نو تاسو د A B C X Y Z ویلیو معلومه کوئ. نو دا کوېسچن به سالو کړو. کوېسچن یې زموږ سره لیکلی دی وکه دا دواړه میټرسز ایکول دي نو تاسو دا شپږ الیمنټ معلوم کوئ A B C X Y and Z. د دې میټرکسونو ویلیو معلومه کوئ. که چې زه د A ویلیو معلوموم نو A په کوم ځای کې یوز شوی دی؟ دواړو میټرسز ته وګورئ. A زموږ سره یوز شوی دی، A زموږ سره دلته یوز شوی دی A -1. دواړه میټرسز ایکول دي، مطلب ډایمنشن یا آرډر د دواړو سیم دی. یس 3/3 میټرکس دا دی، 3/3 میټرکس زموږ سره دا دی. سیکنډ کنډیشن چې د دواړو کرسپانډینګ الیمنٹ په هم سیم وي نو دې ته کرسپانډینګ الیمنٹ په سیکنډ میټرکس کې -3 دی. مطلب A -1 او -3 دا دواړه کرسپانډینګ الیمنٹ په سیم یا به ایکول وي. وس دا زموږ سره لینیر اکویشن دی چې زه د دې ویریبل A ویلیو معلوموم، دا -1 به پورې سایډ ته اوړي، دا زموږ سره چینج کیږي ایډیشن ته +1 وشي. دا به زموږ سره ویلیو موږ سره کوي -3 + 1 will be equal to -2. د A ویلیو زموږ سره سره راغله -2. سیملرلی د B د کالکولیشن لپاره B دلته یوز شوی B -3 دا زموږ سره الیمنٹ A31 دی. په سیکنډ میټرکس کې A31 الیمنٹ 2B + 4 دی. نو B -3 is equal to 2B + 4. اوس کانسټنټ یو طرف یو سایډ ته واړوئ او ویریبل بل سایډ ته. نو B دی به دې سایډ ته راوړئ -2B شو. 4 په خپل ځای -3 لیفټ سایډ رایټ سایډ ته شفټ کړئ +3 شو. زموږ سره ویلیو راځي -B is equal to 7 implies that B is equal to -7. سیملرلی تاسو ویلیو د C X Y او Z لپاره کالکولیټ کولی شئ. د C د کالکولیشن لپاره C زموږ سره په سیکنډ میټرکس کې یوز شوی دی. A23 الیمنٹ دی. نو 2C + 2 او دلته A23 الیمنٹ 0 دی. دا دواړه ایکول واخلئ. 2C + 2 is equal to 0. هدې نه C ویلیو په اسانه سره معلومیږي -1. Similarly X is equal to -3 Y equal to -5 and Z is equal to 2. نو دا زموږ سره شپږ ویلیوګانې غوښتې وې، هغه شپږ ویلیوګانې څه شولې؟ معلومې شوې. لاست کوېسچن دی په دې ایکسرسایز کې د ټولو نه اهم کوېسچن دی. دغه کوېسچن به کوو. لاست کوېسچن کې زموږ سره وایي solve the following system for A B C D. دا لاندې کوم سیستم چې موږ درکړی دا سیستم د A B C D دپاره سالو کوي. مطلب د دې A B C D کم ویریبلز چې د دې ویلیو څه کوي؟ معلومه کوي. دا دوه میټرسز راکړي A + B B + 2C 2C + D 2A - D is equal to -1 4 8 0. په دې ایکسرسایز کې که په بورډ کې راتلو والا کوېسچن د ټولو نه اهم کوېسچن پکې دا دی. د دې چانسز ډېر دی چې دا کوېسچن پکې راشي. دواړه میټرسز ایکول دي. تاسو د ویلیو د چا معلومه کوي؟ A B C and D. د دې څلور ویریبل ویلیو معلومه کوي. نو چې کله میټرسز ایکول دي د هغو آرډر سیم وي. د دواړو میټرس آرډر سیم دی. د آرډر نه علاوه د دې دواړو کرسپانډینګ الیمنٹ په هم سیم وي. نو A + B ته کرسپانډینګ الیمنٹ -1 دی. دا دواړه سیم. B + 2C ته کرسپانډینګ الیمنٹ زموږ سره 4 دی. دا دواړه سیم یا ایکول. 2C + D ته کرسپانډینګ الیمنٹ زموږ سره دی 8. دا دواړه ایکول. او 2A - D ته کرسپانډینګ الیمنٹ 0 دی. دا دواړه ایکول. Suppose this is equation A1, this is 2, let this is 3 and this equation is 4. و زموږ سره څلور equations راغلل. دا څلور equation
سالف کول غواړي او د دې نه د A B C D ویلیو معلومول غواړي. نو فرست او سیکنډ اکویشن ته وګورئ. په دې کې ویریبل A B B C په دې کې زموږ سره ویریبل یوز شوي دي. په اولني کې A B دی او په دویم کې B C دی. نو د دې دواړو ایډیشن سره د دې دواړو میټریسز سره ایډیشن یا سبټریکشن وکړئ چې دا ویریبل B ته الیمینیټ شي او زموږ سره نوی اکویشن په ویریبل A او C کې پاتې شي. نو دا دواړه میټریسز د یو بل نه سبټریکټ کومه. ما ولیکو subtracting equation number 1 from 2. equation 1 د equation 2 نه subtract کوي. equation 2 زموږ سره دی b plus 2c is equal to 4 او equation 1 زما سره a plus b is equal to minus 1 دی. نو دا زموږ سره کموټیټیو لا ده چې a plus b او b plus a دا دواړه یو څیز دی. مطلب دا دی که 1 زره 2 سره پلس کوم یا 2 زره 1 سره پلس کوم دواړه سیم ریزلټ راکوي. نو که a د b سره پلس کوم یا b د a سره، نو دلته کې a زموږ سره مخکې دی او b وروسته دی. ما b مخکې کو a مې وروسته کوم چې دا دواړه سیم شي. بیسیکلی زه سبټریکشن کوم، نو په سبټریکشن کې د لاندینی اکویشن موږ ساینونه چینج کوو. دی به نیګیټیو شي، دی نیګیټیو، دی به پازیټیو شي. و سبټریکشن وکړئ، پازیټیو نیګیټیو دواړه کینسل شول. دلته کې زموږ سره کویفیشنټ 1 دی، نو 2 ماینس 1 ریزلټ 1 نه کوي. سوري دا زموږ سره په ډیفرنٹ ویریبل کې دي. لپاسې زموږ سره په اکویشن کې ویریبل سی دی او لاندې a دی. نو دا به جدا جدا مونږ ولیکو. 2c minus a is equal to دلته کې زموږ سره راغی 4 plus 1 ریزلټ راکوي 5. نو نوی اکویشن زموږ سره په ویریبل a او c کې راغی. let this is equation say 5. وس نیکسٹ زموږ سره اکویشن 3 او 4 دی. نو په 3 اکویشن کې ویریبل یوز شوی c او d. په 4th اکویشن کې ویریبل a او d یوز شوی. که دا دواړه اکویشن زه ایډ کم d به ته الیمینیټ شي، نوی اکویشن به زموږ سره په ویریبل a او c کې راشي. نو دا دواړه اکویشن ایډ کړئ. adding 3 and 4 درې third equation دا دی، fourth equation نه دی. دواړه ایډ کوم، دا دواړه به کینسل شي. د دې دواړو ریزلټ به زموږ سره شي 2c ایډیشن دی پلس 2a is equal to 8 plus 0 ریزلټ زموږ سره راکوي 8. say this is equation 6. was 5 او 6 equation ته وګورئ. په دواړو کې ویریبل ca یوز شوي دي. was د دې دواړو equation سره ایډیشن یا سبټریکشن وکړئ چې یو ویریبل ته الیمینیټ شي او په سنگل ویریبل کې زموږ سره نوی اکویشن پاتې شي. نو ما ولیکو subtracting 5 from 6. د 6 نمبر اکویشن نه 5 نمبر اکویشن سبټریکټ کوي، ساینونه به چینج شي. دا دواړه به کینسل شي. پلس 2c ماینس 2c کینسل. دا دواړه زموږ سره کویفیشنټ 1 دی. نو 2 plus 1 is equal to 3 ویریبل a دی. 8 minus 5 ریزلټ 3 ورکوي. نو زموږ سره د a ویلیو به شي دا هغه طرف ته وړئ، لیفټ سایډ رایټ سایډ ته شفټ کړئ، ډیویژن ته چینج شو. 3 divided by 3 is equal to 1. نو یو ویریبل معلوم شو، وس دا نور ویریبل معلومول ګران کار نه دی. اکویشن 1 ته وګورئ. a plus b is equal to minus 1. په دې کې د a په ځای ویلیو ریپلیس کړئ، د a ویلیو 1 ده. دا به شي 1 plus b equals minus 1 implies b is equal to minus 1 په خپل ځای د رایټ سایډ ته شفټ کړئ، سبټریکشن ته چینج شو. minus 1 ریزلټ minus 2 ورکوي. د b ویلیو معلومه شوه minus 2 راغله. سیملرلی په دې اکویشن کې د b ویلیو ریپلیس کړئ. نو ویلیو زموږ سره د b په ځای به موږ ولیکو ویلیو minus 2 plus 2c په خپل ځای equals 4 په خپل ځای. 2c په خپل ځای پاتې کوي. دا minus 2 رایټ سایډ ته شفټ کوي. 4 plus 2 implies 2c is equal to 6. c is equal to په 2 باندې ډیویژن وکړئ. نو ویلیو زموږ سره راغله 3. د c ویلیو معلومه شوه 3 راغله. په دې اکویشن کې د c په ځای ویلیو ریپلیس کوم. نو 2 د c په ځای ویلیو شوه 3 plus d په خپل ځای equals 8. 2 3s are 6 plus 8 plus d is equal to 8 implies subtraction د دواړو سایډ نه 6 سبټریکټ کوي. نو ریزلټ په زموږ سره پاتې شي 8 minus 6 او دا ریزلټ راکوي 2. نو a b c d د څلورو ویریبل ویلیو معلومه شوه. دا یو کوېسچن پکې راټول نه ډېر زیات امپورټنټ کوېسچن و. انشاءالله سبا به بیا سیکنډ ایکسرسایز کوو د چپټر نمبر 1.